الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء. امام ابن قیم رحمه الله مخکې دا خبره کړې وه چې د علماو خبره منل لازم دي، او آیت کریمه یې ذکر کړی و. په آیت کریمه کې دا خبره وه چې د الله او د الله د رسول طاعت تاسو کوئ، او ورسره د اولو الامر. اولو الامر د دې دو تفسیره مصنف رحمه الله ذکر کړی دي. یو تفسیر دا چې د اولو الامر نه مراد علما دي، او دویم تفسیر دا چې د اولو الامر نه مراد امرا دي. ابن قیم رحمه الله سرازی او دا خبره کوي چې دا امرا دا به علما وي. دا یو قسم د دغه دو تفسیرونو په منځ کې تطبیق دی. وای په تا باندې دې حیرانتیا نه راځي چې اوس زه کومه خبره ومنم، دا خبره ومنم چې دینه مراد علما دي، او کنه دا خبره ومنم چې دینه مراد امرا دي. اصل کې دا امرا دا به علما وي، او د خپل علم موافق امر بدا کوي. علم چې د کومې خبرې تقاضا کوي نو هغه به کوي. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې طاعة الامراء تابعة لطاعة العلماء. طاعت د امراء دا تابع ده د طاعت د علماء. اوس تفصیل بیانې د دې خبرې. دا د سبق عنوان ده، او دا موضوع ده د دې سبق، او مقصد د دې سبق ده. حاصل له حاصل وای د دې سبق دا ده چې طاعت د امراء او د تابع د طاعت د علماء. ابن قیم رحمه الله فرمایي: والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم. والتحقيق دا ده چې یقینا د امراء د دیو طاعت بکولې شي کله چې دوی امر کوي په مقتضا د علم باندې. علم چې د څه تقاضا کوي او هغه موافق امر دیو کوونو دا به مني. فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. طاعت د امراء دا تابع د طاعت د علماء. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وإذا طاعت دا فمعروفات كيوي، دا فنيكيانو كيوي. هغه خبره چې د قرآن حدیث موافق طاعت باغی کې دسي. وما اوجبه العلم. هغه خبره چې واجبوي هغه لره علم طاعت باغی کې. یو علمی خبره ته وکړه، یو داسې خبره وکړه چې هغه د علم مقتضا ده، د علم موافق خبره ده، قرآن حدیث موافق خبره. بس فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول. وإلى سرنګ چې طاعت علماء دا تابع ده طاعت رسول صلى الله عليه وسلم. دا قرنګ طاعت امراء دا تابع ده طاعت علماء. فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. طاعت امراء دا تابع ده طاعت علماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء. او هر کله چې قیام د اسلام ودریدل د اسلام او باقی فاتح کېدل د اسلام، دا په دې دو طایفو باندې دي، یو علما دي او دویم امرا دي. وكان الناس كلهم لهم تبعا. او خلق ټول دیو تابع دي. علما چې سوای بس دغه خبره مني، امرا چې سوای دغه خبره مني.
إن كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين نو صلاح د عالم اصلاح د عالم دا په اصلاح د دغه دوو طایفو باندې که چېرته امرا د مصلحینو او دوی برابرو نو رعیت هم برابر او که دوی برابر نو نو رعیت هم برابر نه علما که چېرته برابر او قرآن حدیث موافق کارونه کول نو عوام هم برابر او که دوی نه برابر نو عوام هم د دې برابر بیا وفساده بفسادهما او فساد د دین دا په فساد د دوانو طایفو سره دا دو طایفې فاسدې شي بس دینم فاسدي د خلق كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف لقد څرنګه چې عبد الله بن مبارک رحمه الله او د نور سلف علماء ویلي صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس دوړلې دو قسمه د خلکو نه دي کله چې دا دوا قسمه خلق دا صالح وي برابر وي نو خلق هم برابر وي او کله چې دوی فاسد شي نو خلق هم فاسد شي قيل من هم چاوت الله سوق دي قال الملوك والعلماء عبد الله مبارک رحم الله ویل وإذا باشیان دي او دا علماء دي دا روایت امام ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی او نسبت عبد الله مبارک رحم الله ته کړی دی او د دې روایت نسبت کول عبد الله مبارک رحم الله ته دا نسبت په دې باندې علماء اعتراض کړی چې دا صحیح نه دی سفیان ثوری رحم الله نبی دا شانې د تنزدې عبارت نقل هغه فرمایي لله قراء وللشیطان قراء الله فرم قاریان شته او د شیطان لپاره هم قراء شته والصنفان اذا صلح صلح الناس السلطان والقراء ويدړلې دو قسمه کله چې د صالح وي برابر خلکم برابر یو بچیان دي او دویم قراء دي نو قراء دو قسمه دي یو هغه قاریان دي چې هغه د شیطان ډله ده او دویم هغه دي چې هغه د رحمان ډله دا ابو نعیم رحمه الله په حلیة الاولیاء کې دغه روایت ذکر کړی او دا مخکې روایت شو د عبد الله مبارک رحمه الله دی باندې علماء اعتراض کوي چې دغه ته نسبت کول صحیح نه ابن عباس رضی الله عنه یو روایت نقل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي صنفان من امتي اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس السلطان والعلماء وبل روایت کې راځي العلماء والامراء دا روایت ضعیف ده او دا ابن عبد البر رحمه الله ف جامع بیان العلم وفضله کې ذکر کړی دا په اعتبار سند صحیح نه ده بعض علماء لا دا خبرم کړی چې دا موضوعي ده په دې کې محمد ابن زیاد راوی ده او دې ته امام احمد رحم الله کذاب خبيث اعور ویل ويضع الحديث دا حدیث ځان نه جوړ او یحیی ابن معین رحم الله دې بارک فرمایي چې کذاب دی او د سنور اعتراضات پښته د علماء دا روایت په اعتبار سند صحیح نه ده محاصل له خبره داش چې دا دو قسمه خلق شي دي نو د دین فساد او د دین اصلاح د خلق فساد او د خلق اصلاح دا په دی باندې بنا ده چې چیرته دی برابر او خلق هم برابر کدی فاسد شنو خلق هم فاسد كما قال عبد الله بن المبارك څنګه چې عبد الله بن مبارک رحم الله فرمایلی دی فدی قولوا اشعارو کې عبد الله مبارک رحم الله فرمایي ورأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ما ګناهونه لیدلي دي چې دا زړونه وژني او په تحقیق سره ذلت په میراث کې وړي ادمانها همیشواله کول په دا ګناه په ګناهونو باندې چې دی همیشواله کوو نو دا په میراث کې ذلت راوړي سړی ذلیله کوي وترک الذنوب او پرېښودل د ګناهونو وترک الذنوب حیات القلوب پرېښودل د ګناهونو د زړونو ژوند دی وخیر لنفسک عصیانها ډېر غوره دی د نفس ستا دپاره عصیانها نافرماني ده د هغې چې ته د نفس نافرماني کې د نفس نافرماني چې د کوله په ګناهونو کې به نه واقع کېږي وهل افسد الدین الا الملوک او نه فاسدی دین لرا مگر باچایان و احبار سوء او بد علماء و رهبانها او فیران دا درې قسمه خلق دا وی دین فاسدی یو بچایان دي دویم علماء سوء دي او دریم پیران دي خلق گمراه کوي دي دیجا پورې مصنف رحمه الله دا خبره تفصیلی ذکر کړه چې طاعت د امراو د تابع د طاعت د علماو او بیا د علماو هغه خبره مني کومه چې قرآن حدیث سره موافق وي د علم سره هغه موافق وي او بیا د علماو طاعت دا تابع د رسول صلی الله علیه وسلم د طاعت دا خبره تفصیلی ذکر شو